په دې ورځو کې علما دا وایي که تاسو دا غوښه اږدئ او د ځان دپاره استعمالوئ نو ټوله استعمالولی شي. عزتمندونه جایز دي خو چې ټول خلک ماړي یله نه زمونږ معاشره ډیره غریبه ده، دلته ډیر غریبانان دي، هغوی دقه په ټول کال کې هغوی چې ته غوښه خولې له نی وروړی، ډیر ورځو ته انتظاري چې مسلمانان به قرباني کوي نو مونږ کره به غوښه راوړي. نو اوس خلکو فریزرې ولا غټې غټې او دې ورځو کې دا فروجونه هم سم کي، په دې فروجونو والا هم راشي بس صرف د دقې دپاره چې دا غوښه پکې سنبال کړو. نه دا غریبانانو خیال ساتل پکار دي. غربات دقې ورځو ته سترګې وي، د هغوی د بچو دغې ورځو ته سترګې وي، غوښه اږدی یم بالکل ډېرې غوښې مونږ خوړلې دي. دا مالدار خلک چې څومره دي دا روزانه دا غوښې خوري، په دې هوټلو کې هم خوري او دغسې هم خوري، هېڅ ضرورت نشته یې ښودو ته. دا یو د دې غریبانانو را سره حق دی، د دې ګاونډیانو را سره حق دی، تقسیم یې کړو. د قربانۍ غوښه مالدار له هم ورکولی شي، غریب له هم ورکولی شي، مسلمان له هم ورکولی شي، که ګاونډ کې چې ته هندو او سیک او یو غیر مسلم وي هغه له هم د قربانۍ غوښه ورکولی شي. نو تقسیم یې کړه او ټوله غوښه ورکوه. اږدی ما بالکل جای ښودل نه دي، بس چې هفته نیمه کې دا غوښه ختمه شي چې بس د خلکو ته خپل حق ور ورسي.